الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. دا سورة الفاتحه دا او دی سورة الفاتحه تا سورة الفاتحه زکوی. فاتحه دا د فتح الناس غد اسم فاعل دا او دا ویل کیږي کولا وحلو دا. د دې صورت په ذریعہ باندې مونږ قرآن مجید کولا وو ځکه دې صورت تا سورة الفاتحه. په دې سورة الفاتحه کې و آیاتونه او دا سورة الفاتحه مصحفي ترتیب سره اولنې نمبر ده، ذولی اعتبار سره دا 5م نمبر ده او دا سوره پاکو پس د سوره المدثر نه نازل شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د عام مهربان او خاص مهربان الله شروع کوم. دا معنی ما ولي وکړه نو بیا په تفسیر کې ان شاء الله تعالی وضاحت کوو چې ماده شي معنی چې کوم عام خلق وی خاص پنوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم. دشي معنی ما ونه کړله او دشي معنی مې وکړله خاص پنوم د عام مهربان او خاص مهربان الله شروع کوم. دا مې دشي ولي وکړه نو وضاحت به په تفسیر کې ان شاء الله وسون کې مونږ لفظي ترجمه کوو، ډیر زیات وضاحت پدې کې نه کوو. الحمد ټول د اولوهیت صفاتنا لله ثابت الله لرا رب العالمین رب د مخلوقات دې الرحمن عام مهربان دې په دنیا کې و مسلمانانو کافرانو ټول باندې الرحیم او خاص مهربان دې په آخرت کې صرف مسلمانانو باندې مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د سزا او د جزا دې ایاک نعبد خالص تا بندگی کوو مونږه و ایاک نستعین خالصتان مدد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقیم او خی مونږ ته نیغه لاره ثابت او قائم او مضبوط کی مونږه په نیغه لاره باندې صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم غوسه نه کړلی شوي په هغوی باندې ولا الضالین او نه بېلاره دي. آمین. ای خدای دا دعا زمونږ قبوله کړي.